الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 44. دې آیاتونو مبارکو کې الله پاک جل شانه د یهود خباثت ذکر کوي. فرمایي چې علم ترى آیاتان دي کتلې ال الذين خلقوا اوتو چې ورکړې شو هغوی ته نصیبا حصہ من الكتاب د کتاب نه یعنی تورات نه یشترون دوی اخلی د يهوديان او ضلالتا گمراهي ويريدون او دوی غواړي دی اراده لري ان تضلوا دا چې تاسو گمراهږي السبيل د حق لارنه په خپل هم گمراه دي د هدایت په بدلګي گمراهي اغسته ده او دی غواړي دا هم چې مسلمانان هم گمراه شینو په خپل هم گمراه دي او تاسو هم د گمراهۍ لار طرف تراکاږي د حق لار د اسلام نه هم نه کوي يهوديت طرف ته گمراهۍ طرف ته مراکاږي. والله الله تعالی اعلم زیات په هدي باعدائکم استاسو په دشمنانو باندې ان استاسو چې کوم دشمنان دي غټول الله پیژني. وکفا بالله او کافی دی الله پاک ولیا دوست. استاسو د دوستۍ لپاره صرف الله کافی دی. استاسو دشمنان ورته خبر دی. استاسو دشمنان چې استاسو خلاف څومره تدبیرونه مسلمانانو دوای چې جوړي نو دا غي ټولو حفاظت دا غټولو تدبیرونو غلطو تدبیرونو نه استاسو حفاظت الله پاک کی استاسو دوست. وکفا بالله نصيرا او کافی دی الله پاک مدد کوونکی. بس غيو الله د مدد کوونکی کافی دی. کو دی هر څومره تاسو ته چالونه جوړي تدبیرونه جوړي مسلمانانو ته نو الله پاک تاسو دوست دی او الله پاک تاسو مددگار دی. تاسو کافی دی مدد بس تاسو د پاره کوي او دغه چالونو د يهوديانو نه تاسو الله پاک بچ کی. من الذين بعض دها کسانو نه هادو چې يهوديان دي دغه د يهوديانو بل خباثت بیانی. من الذين وبعض دها کسانو نه هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه دوی بدلوي د الله پاک کلمه عن مواضعه د خپل زینونه ان تورات کې دي تحریف کو مانوي تحریف په کو او لفظي تحریف په کو. تاسو ما بیګا ویلو چې د نبی عليه السلام کوم صفات پر اغلیو نو هغه بدی بدل کړل داغه په ځای به بل یو صفت الی کو زګه به بدلول کو چری دی نه بدلولي او د خپل يهوديانو ته صحیح بیانولي نو بیا خو باغی په دې خبره په هشیو چې دا کوم نه خېدی بیانینو دا ټول په نبی عليه السلام کې موجود دي. نو په نبی عليه السلام به ایمان راوړو او د يهود چې څومره پیسې دي دراتلې څومره چې کم دي د باغونو آمدنو د پټو آمدنو د کال او د میاشت چې کم پیسې بدی دراتلې د يهود لاندې يهوديانو نه هغه بیا باندې دي څنګه چې ایمان راوړو او چې ایمان راوړو نو بیا خو دي هغه پیسې دي ته نه ورکولې نو د دک وجه نه بدی د نبی عليه السلام هغه صفات په تورات کې بدلول را بدل. د نبی عليه السلام قد مبارک درمیانه تورات کې لیکل شوی او د ظالمانو دنګ ولیکو
د نبی علیہ السلام قد مبارک په دنګ وي د اخر زمانه د پیغمبر به یو نه خداوي چې قد به دنګ وي د ظالمانو ولي حالانکه د نبی علیہ السلام قد مبارک درمیانه او متوسط معتدل قد دغه نور تحریفونه به هم په تورات کې کول احکامات به د خلکو د لپاره بدلول را بدلول د رجم حکم غریب سړی برابر به رجم جاری کو او چې مالدار سړی برابر پیسې مېسي به ورکړي نو هغه ته به کوړې موړې ورکړي یا به داسې معافي وکړي نو د تورات احکامات دا به کوم دي بدلول را بدلول من الذين وبعض دها کسانونه هادو چې يهوديان دي يحرفون دوی بدلوي الکلمه د الله کلمه د الله آیاتونه عن مواضعه د خپل زینونه ويقولون دوی وای سمعنا من وردل وعصينا او من ونمنل نافرمانی وکړه سمعنا من وردل وعصينا او مونږه ونمنل نو دی يهوديانو کې دا مصیبتو چې دی با د کمې کلمې به دوه معنی وي دی با غدوه یو معنی به صحیح و بل به غلطه و نو دی به داسې دوه معنو ولا الفاظ نبی علیه السلام د استعمالول نو چې کومه غلطه معنی به و نو هغه به د یهودو مراد اغستله او چې کومه ښه معنی و نو هغه به نه اغستله او چا به تپوس وکړو نو دی به ورته وي چې موږ خو دا ښه معنی مراد اګو او چې خپلو مجلسونو کې به کېناستل نو بیا به وي چې د مسلمانانو د لاسن پیغمبر دی اعوذ بالله مونږ ورته خیری کو مونږ ورته کنزل کو په دې باندې هم نه پوهېږي او دوی وي چې دا زمونږ پیغمبر سمعنا دوی وایي مونږ واورېدل وعصینا مونږ ونه منل د دې دوه معنی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات مبارک دا په تورات کې موجود او په انجیل کې موجود او په زبور کې موجود نبی علیہ السلام وو تو فرمایل دی يهودو ته تاسو مانه منه په تورات کې په دې ځای کې زما صفات راغلي دي نو هغه ته وګورای کا نو دی به سمعنا مونږ ووریدل وعصینا نزل کې به پټ وی واخ وریدل نو د دې ټکی دوه معنی دي سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او مونږ نه من نو یو معنی خدا دا چې سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او عمل بینو ګوسه خبرې مور دې ټیک دي او عمل بینو کومګ نه منو یو معنی خدا دا او دویمه معنی د خراب معنی د صحیح معنی څه دا سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او مونږ نه منو څه مطلب نبی علیہ السلام ته مخاوش سمعنا مونږ ووریدل استاد خبرې وعصینا او استاد مخالف خبرې مونږ نه منو استاد چې کوم مخالفین دي استاد چې کوم دشمنان دي دغه خبرې مونږ نه منو یو معنی دا د ټیک معنی دا او دی به کوم معنی مراد غستله سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او مونږ نه من نو دی به دا معنی مراد واغستله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ مونږ دا زموږ دا مطلب دی چې مونږ ستاسو مخالف خبره نه من او بعضی مفسرین لیکلي دي چې دی به سمعنا مونږ ووریدل وعصینا دا به پټو چې مونږ نه من يهوديانو به واسمع توورا غیر مسمعين واسمع توورا غیر مسمعين ته دې هیڅ وانوري واسمع توورا غیر مسمعين تا د دې وانور ولیش یا دې هیڅ وانوري نو د دې دوه معنی دي واسمع توورا الله پیغمبر زموږ خبره وورا غیر مسمعين ته دې هیڅ وانوري یو معنی خدا دا چې زمون خبره وورا او غیر مسمعين ته دې خراب خبره وانوري یعنی ستا غوګونه دي خراب خبره وانوري ستا غوګونه دي غلطه خبره وانوري یو معنی خدا دا واسمع ته زمون خبره وورا د الله پیغمبره غیر مسمعين ستا غوګونه دي غلطه خبره وانوري ته دې د خفګان خبره وانوري یو معنی دا د صحیح معنی دا غلطه معنی دی به کوم معنی مراد غسله واسمع الله پیغمبر زمون خبره وورا غیر مسمعين ته دې هیڅ وانوري یعنی ته دې کونش نو دی به دغه معنی مراد اغستله چې ته دې کونش نبی علیہ السلام دبه واسمع زمون خبره وورا د الله پیغمبر غیر مسمعين ته دې هیڅ وانوري ته دې کونش نو چې نبی علیہ السلام یا صحابه بو ته تاسو وي زمون مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام دوی زمون خبره وورا او ته دې خراب خبره استا غوونه دې خراب خبره وانوري او مراد پیدا غستو چې ته دې کونش
ته دې کو نشي نو چې بیا خپل مجلسونو کې نه اصل ویل اسم پیغمبر دی موږ د اخیری کو دی نه پويږي دی چې زموږ لا پیغمبر دا دوه معنی د دې شو وراعنا او دوی براعنا وي نو دراعنا هم دوه معنی دي سوره بقره کې تیر شوی دي راعنا یو معنی دا زموږ رعایت اوساته زموږ خیال اوساته او دویمه معنی دا دی به راعینا ای زموږ ګډبا ای زموږ چیلو سرهونکیا دویمه معنی دا ده نو دیبا د راعینا راعینا به وي ای زموږ ګډبا نو بعضی سادهګان مسلمانانو غیب هم راعینا بیا وي نو هغه په صحیح نیت باندې زموږ خیال وساته نبی علیہ السلام به تقریر وکړو خبرې به او فرمایلې نو دی به دې راعینا زموږ خیال اوساته د الله پیغمبر دا خبر موږ دوباره وکړو به پوه نه شو نو دی به راعینا ای زموږ ګډبا نو د دې دوه معنی دي دی به دغه دوه بیا الله پاک جل شانه منو کړلا چې راعینا بنوي وانظرنا بوای وانظرنا د راعینا دواړه یو معنی ده خدا وانظرنا کې د دوه معنی احتمال نشته دی بس صرف یو معنی پکې پرتا ده چې هغه دا د زموږ خیال اوساته وانظرنا موږ ته وګوره موږ ته انتظار وکړه موږ ته خبره دوباره وکړه نو پر راعینا نو نبی الله پاک بیا من کړل صحابه چې تاسو هم راعینا نه وای ځکه تاسو مطلب کو ټیک ټیک تاسو په ځای باندې چې کوم يهوديان دي هغه راعینا وي او هغه غلط مطلب چې کوم نه مراد علي او د دې وجنوي اوسم حکم دی چې هغه لفظ چې دا غي دوه معنی یو خمانه بل خراب معنی هغه لفظ بنوي هغه لفظ وای چې دا غي صرف یو معنی صفا معنی نو راعینا دی براعینا چې زموږ رعایت اوساته او يهوديانو به مراد هغه راعینا ای زموږ ګډبا نو ګډ سرول بد کار نه دی خودی به لهجه سپک استعمالول ګډ ټول پیغمبرانو سره لین دا يهود اړوي را اړوي به السنتهم خپل جبل را نو دی به دا جبه اړول را اړول په غلط لهجه به نبی عليه الصلاه والسلام ته خبرې کول وطعنا في الدين او دوی طعن او غیب راو باسي په دین په دین کې دا ظالمان په دین کې چې کوم دی غیب راو باسي دا ټول به غیبونه راست سلمان فارسی رضی الله عنه صحابي دی او دل الله پاک ډیر لوی عمر ورکړي دی فرمایي زه يهودو کې نه ولما بما ته وی چې تاسو د الله سم دین دی تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وړو بوله ته بدس کې نه لوی بوله ته بدس کې نه پلار بدسي تعالی څنګه دین دی او تعالی څنګه پیغمبر دی لایذ بالله سلمان فارسی رضی الله ډیر خيار صحابي دی او د تقریبا عمر هم ډیر زیات ډیر عمر چې کوم دی دنیا کې تیر کړی ډیر لوی عمر تقریبا 200 کال عمر د چې کوم دی تیر کړی سلمان فارسی رضی الله عنه نو دوه تو فرمایل چې دغه کومه بده خبره ده الله پیغمبر موږ ته وی چې تاسو کله وړو بولو ته یا لوی بولو ته کېره نو قبله ته مخ کوي مو ته شا کوي نو دغه د قبله د خانه کعبه تعظیم دی عزت به د خانه کې باندې کو بدوالی نشته نبی رسول الله موږ ته وی چې په غس لاس باندې استنجا کوي نو پدې کې هم چې کوم دي بدوالی نشته او نبی علیہ السلام موږ ته وی چې په اډو کې په خښنو باندې استنجا مکوي نو دغه هم څه بدوالی نشته ابي او فرمایي چې د اډو کې بعض اډو کې تیرین شړې په استنجا کې ځانه په غوسه نو دغه استاد د لپاره خیر دی نو دی يهود ودا غیبونه چې کوم دی په دین کې راځي نو يهوديان خاموش شو چې خو بالکل سي دي ای ته پته چې د دې سي خبرې کوي خو په وړ نقطه به چې کوم دی په دین کې لټول او غیبونه به راځي نو وطعنا او دوی طعن او غیب روکاږي په دین په دین کې ولو انهم قالوا کچری دوی ویلې وي الله فرمایي کچری دوی ویلې وي سمعنا واطعنا مخه ته ویلو سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او مونږ نافرمانی وکړه مونږ اون منل نو کو دغه دوړو الفاظ په ځای باندې دی ویلو چې سمعنا مونږ ووریدل واطعنا او مونږ اطاعت کو دا خبره ومنله الله وی کچری دی دا خبره کړې وي د سمعنا د وعصینا په ځای باندې دی ویلو سمعنا واطعنا او دویم لفظ واسمع چې ته زمون خبره ووره نو دا صرف واسمع ویلې غیر مسمعين وسره نه ویلې ځکه د غیر مسمعين کې به غلط مطلب غستو مراد کړي چې ته دې ګون شي نو الله فرمایي ولو انهم قالوا کجردوی ویلې سمعنا واطعنا سمعنا مونږ ووریدل واطعنا مونږ اومنل سمعنا او د عصینا په ځای باندې سمعنا واطعنا ویلې او واسمع ویلې غیر مسمعين وسره نه ویلې او دو راعنا په ځای باندې وانظرنا ویلې نو دا صرف واسمع ویلې غیر مسمعين وسره نه ویلې نو الله فرمایي ولو انهم قالوا کجردوی ویلې سمعنا واطعنا سمعنا مونږ ووریدل واطعنا مونږ اومنل سمعنا او د عصینا په ځای باندې سمعنا واطعنا ویلې او دو راعنا په ځای باندې وانظرنا ویلې او
وانظرنا او دې د راعنا به وانظرنا ویلې وي لکان خیرا لهم نو دا به ډېره غوره وه د دوی دپاره واقوم او دا به ډېره درسته خبره وه د یهودو دپاره ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړ دي په دوی باندې الله پاک بکفرهم د دې د کفر په سبب سره فلا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډېر لږ یعنې ډېر لږ خلک په یهودو کې ایمان راوړي دي مسلمانان شوي دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو یا ایها الذین ای هغه خلکو اوتو الکتابه چې تاسو ته درکړی شوی دی کتاب یعنی یهودیان کتاب ته درکړی شوی دی تورات آمینو ایمان راوړی بما په هغه قرآن باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی په قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکي لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي تاسو سره کوم کتابونه تورات دی زبور دی انجیل دی نو دا قرآن د هغې تصدیق کوونکي چې دغه ټیک کتابونه دي نو تاسو په دې کتاب ایمان راوړئ چې کوم ستاسو د کتابونو تصدیق کوي چې قرآن دی معکم چې تاسو سره دي من قبل مخکې د دې خبرې نه ان نطمسا دا چې موږ وران کړو وجوها مخونه ستاسو فنردها بیا به موږ وګرځوو دا مخونه علی ادبارها ستاسو شاګانو طرف ته فنردها بیا به مونږ وګرځو دا مخونه علی ادبارها خپلو شاګانو طرف ته یعنې ستاسو دا مخونه به روان کو دا به شاګانو طرف ته دا دوه مطلب دي چې تاسو د الله په کتاب قرآن باندې ایمان راوړئ دا قرآن خو ستاسو د هغې کتابونو چې کوم تاسو سره دي د هغې تصدیق کوونکي دی مخکې د دې خبرې نه کو چې ایمان خو رانوړو نو مخکې د دې خبرې نه چې تاسو ایمان راوړئ کو ایمان خو رانوړو الله فرمایي چې زه به ستاسو د مخونه روان کم او بیا به د لشاته وګرځو یو مطلب خدا دی چې دا مخ په مکمل اوار شي د سټ په شان او بیا به سترګې پوزه او خوله د هر څه پکې روک شي اوار بشي اوار او بیا به ولا الله شاته ور وګرځي یو مطلب یې خدا دی سټ او مخ دا به برابر شي او دویم مطلب یې دا دی چې الله به ولا دا مخ مسح کی ختم بکی پوزه او سترګې د هر څه پکې ختم شي اوار بشي څنګه چې سټ اوار دی د کشن به دا مخ اوار شي شاته به ولا نه ګرځي نو دواړه مطلبونه دي مراد کېدلی شي مصدقا تصدیق کوونکي دي لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي من قبل مخکې د دینه ان نطمسا چې موږ وران کړو وجوها مخونه فنردها بیا موږ وګرځو د مخونو لره علی ادبارها خپلو شاګانو طرف ته د مخونو ور وګرځو او نلعنهم یا موږ لعنت کو په دوی باندې په یهودو باندې کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت کړو اصحاب السبت د خالی دروازې والو باندې د خالی دروازې والو باندې هغه واقعیا موږ تیر شوی د بیان کړی وه چې د بحر قلزم په غاړه باندې چې کوم دی خلق آبادو یهودیان او د یهودو په نسبت باندې د هغې دپاره الله پاک مبارک ورځ د خالی ورځ ګرځولې وه نو هغې ترتیب دا و چې د خالی ورځ د عبادت دپاره الله مقرر کړی وه د خالی په ورځ به بل کار نه کوو بل کار به د هغې دپاره ټیک نه و په دغه ورځ باندې صرف عبادت پې او په دغه ورځ باندې د الله شانو چې د دریاب سر ته به چې کوم دی میان راوختل نو دی باندې خو پابندي وه چې د خیالي په ورځ به ښکار نه کوئ دی به کو ښکارو نو دی به داسې کار وکړو جنوبي خو به یې ښکار نه کوو داسې به یې وکړل چې د هغې نه به یې ولې وباسلې تالابونه او نری نالی به یې ورته پرېښودې په نالو کې میان لړل تالابونو ته وپرېوتل نو بیا به یې د اتوار په ورځ باندې نیسل نو دغه تدبیر به د خالی په ورځ باندې جوړ کړو نیولې بیا د اتوار په ورځ باندې الله سره دوکه کوله الله سره کوم ځای دوکه کېږي نو ورو بیا داسې وکړل چې بیا به یې دغه خبرې هم نه کړل بس پورې عام به چې کوم دی د خالي په ورځ باندې میان نیول نو په دې کې درې ډلې جوړې شو یو څه خلک داسې وو چې هغې میان په خپله باندې ښکار کو دویمه ډله داسې وه چې هغې دوی منع کول او درېیمې ډلې هم منع کول خو دوی نه منع کېدل نو دا دویمه ډله چې کومه وه نو دی د کلار کېناستل یعنې دوی زموږ خبره نه مني یو طرف ته چې پټ کېناستل جدا او دا بله ډله تر اخره پورې لګیا وه دوی منع کول خو دوی نه منع کېدل اخره کې دوی ورسره کلي جدا نو چا چې ښکار نه کو نو هغه یو طرف ته شو او چا چې ښکار کو هغه بل طرف ته شو یو شپه چې کوم دی سار دی راپاڅېدل د چا چې ښکار کو د هغه کورونه اواز نه راوته دا چا چې ښکار نه کو دوی ورپسې راغله چې څه چل شوي چې کورونو ته ور واوړېدل ورونه خو بند وو چې ویې کتل د هغې نه خنزیران او شادوګان جوړ شو د مشرانو نه خنزیران جوړ شو او د کشرانو نه
شادوغان جوړ شي او دی به ته خبرې کولې یو بلې پیژندو هغې د سترګو نه به اوښکې بیا دی خو خبرې نه شوې کولی 3 ورځو پورې ژوندي او بیا وروستو الله رب العزت هغه تباه کړل هلاک یې کړل مړه یې کړل اوس خلک وایي دا شادوګان د هغې ذات نه دی هغه 3 ورځو پورې ژوندي بیا الله ختم کړل بیا هغه الله ټول چې کوم دی ختم کړل مړه شو نو دا عذاب چې کوم دی به دی نو الله وایي چې یا به دا مخونه مسخه کړمه او یا به درله د خالي دروازې په خلکو چې څنګه لعنت شي دقه شان لعنت په در باندې وکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي چې په آخر زمانہ کې په دې امت باندې دا عذاب بیا هم راځي د خلکو به شکلونه مسح کېږي قیامت نه مخکې د چا نه به خنزیران جوړېږي د چا نه به شادوګان جوړېږي صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو سره به ایمان نه د خلک به کلمه نه وایي نبی علیه السلام ته فرمایل چې یصلون ويصومون ويحجون دا به کلمه هم وي دا خلک په منځونه هم کوي دا به روجې هم نیسي دا به حجونه هم کوي منځونه به کوي روجې به نیسي حجونه به کوي خو دې خلکو نه به شادوګان او خنزیران جوړېږي دا ولې نبی علیه السلام وفرمایل دا خلک په موسیقي خوښوي ګانې بجانې به خوښي د دې سره به ډېر په دې به ډېر عاشقان ګانو بجانو باندې به ډېر عاشقان سبا خلک وایي ګانې بجانې چې دي دا خو د روح ایذا ده اوس زما یونیورسټۍ کې هغه واقعه راغلی دا هلک مړ شوی دی نو بس خلک وروره غویمه جوړه کړې ده زموږ پښتانه خو د یو کار شته دی نه اوزګار دي چې بس ځان له چې څوک ورته څه ووایي چې رواني کله احتجاجونه کله څوک احتجاج په کومه طریقه کوي ځان سره ربابونه راغستي دي ربابونه راغستي دي او دا مونږ احتجاج شو او یا ځکه چې لکه دا الګ د رباب په سر باندې د یونیورسيټي نه ایستل شوی او د یونیورسيټي والا باندې د مر داوم کې دی د وجه مړ هغه دی د وجه څنګه مړ هغه رباب ځان سره یونیورسيټي ته وړو جو غیرو کاغو یونیورسيټي نه دا شیخ خپل ځای کنه اوس د رباب ځای خو یونیورسيټي نه د یونیورسيټي خو سبق ځای دی تعلیم ځای دی نو ول ځان سره رباب وړو چې رباب وړو یو سازانو برایستی نو په لاره باندې راتلو اکسیډنټ کړی بس مړ شوی دی نو اوس دعا ته کول پکار دي ځکه مسلمان دی شهید شو دعا ته کول پکار دي اوس د دې خبرونو څه مطلب چې ربابونه راغستي دي او رورا احتجاج کوي د ټول سره ربابونه دي علماء بس به خلک خبرې کوي الګ د دین هو د عالم نه دی چې الله یو څه حرام کړي عالم نشي حلال وړي چې الله یو څه حلال کړي دی عالم نشي حرام وړي یو څه حرام دی بس دا حرام دی نو بل یو کس پکې ویډیو کړو وی یو پکې کمنټس کړو چې ته زما رباب نه منې نو زستا اذان نه منم استغفر الله العظیم دې حد ته کوم دې خلک رسیدل دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام پر شاول حدیث رحمت الله علیه لګلی دي چې ډیر خلک به دسی وي چې دی په دنیا کې مسلمانان خو چې په ورځ د قیامت او الله پاک جل جلاله سپونه بیلی کنه دا خلک به د کافرانو پر سکی پاسي نو دا ولي چې دین به ایمان سلب شي دین پورې به خندا کړي جمعات پورې مدرسې پورې قرآن پورې اذان پورې یو چې کوم دی مونږ نه کول دي دا ګناه ده خو یو مونږ پورې خندانې دي دا کفر دی روزه نه نیول دي ګناه ده خو روزه پورې خندانې دا کفر دی نو غانا بجانا دا حرام دی رباب ټنګول ټنګ ټکور سامان دا ټول حرام دي نبی علیہ السلام فرمایي دي روجیم نسی حجونه به کوي او منځونه به کوي خدا غانو بجانو عاشقان به دي سره به مینه زیات وي نو په اخره زمانه کې دغه خلکو نشادوغان او خنزیران جوړي او نه لعنهم یا مونږ لعنت کو په دوی باندې کما لعنا لکه څنګه چې مونږ لعنت کړی دي اصحاب السبت د خالی دروازه والا باندې یعنی يهوديانو باندې وکانه امر الله او دی حکم د الله مفعولا کړی شوی د الله حکم کړی شوی علم ترى آیات ندی قتلی الی الذین ها غسان طرفتا اوتو چې ورکړی شوی دی هغوی ته نصیبا حصہ من الكتاب د کتاب نه تورات نه یشترون دوی اخلی اضوال علی د گمراهی ويريدون او دوی غواړي ان تضل چې تاسو گمراه شئ السبیل د حق لارنا والله الله تعالی اعلم ډیر په هدی باعدائکم تاسو په دشمنانو باندې وکفا بالله او کافی دی الله پاک ولی یا دوست وکفا بالله او کافی دی الله پاک نصير مددگار من الذين
بعضې د هغه نه من الذین هادو بعضې د هغه خلکو نه هادو چې یهودیان دي یحرفون دوی بدلوي الکلمه د الله کلمې عن مواضعه د خپلو ځایونو نه ویقولون او دوی وایي سمعنا مونږ واورېدل وعصینا مونږ ونه منل واسمع ته واوره ای پاکه حبیبه غیر مسمع د دې هېڅ وانه اورې وراعنا او زمونږ خیال وساته لین دوی اړوي بألسنتهم خپلو ژبو لره وطعنا فی الدین او دوی طعن او غیب رو باسي په دین کې ولو انهم قالوا کچرې دوی ویلې وي سمعنا واطعنا سمعنا واورېدل واطعنا او مونږ ومنل واسمع توورا وانظرنا زمون خیال اوساته لکان خیر لهم نو دا ډیره غوره و د دوی دپاره واقوم او دا ډیره درسته و د دوی دپاره ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی دی په دوی باندې الله بکفرهم د دوی د کفر د وجنه فلا یؤمنون دوی ایمان نه لري دی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډېر خلق یا ایها الذین ای کسانو اوتو کتاب چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب آمینو ایمان راوړی بما په کتاب باندې په قرآن باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي من قبل مخکې د دې نه ان نطمس چې موږ روان کړو وجوها مخونه فنردها بیا به موږ وګرځو دې مخونو لره علی ادبارها خپلو شاګانو طرف ته او نلعنهم یا به موږ لعنت وکړو په دوی باندې کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت کړی دی اصحاب السبت د خالی ورځې والا باندې وکانه امر الله او دی حکم د الله تعالی مفعولا کړی شوی علم ترى آیاتان دی کتلې ال الذين ها غسانو طرف ته اوتو چې ورکړی شوی د هغوی ته نصیبا څه حصہ من الکتاب د کتاب نه تورات نه یشترون دوی اخلی الضلاله گمراهی ويريدون دوی غواړي ان تضل چې تاسو گمراه شئ السبيل د حق لارنا والله الله تعالی اعلم ډیر په هدي باعدائکم تاسو په دشمنانو باندې وکفا بالله ولیا او کافی دی الله پاک دوست وکفا بالله نصير او کافی دی الله پاک مددگار من الذين بعضها كساننا هادو يهوديان دي يحرفون دوی بدلوي الكلمه د الله كلمه عن مواضعه د خپل زيننا ويقولون دوی وي سمعنا من وردل وعصينا من انمل واسبع تور غير مسمع د هسوانوري وراعنا دوی براعناوي وراعنا دوی راعنا زمو خیال اساتا لين دوی اړوي بألسنتهم خپلو ژبو لره وطعنا او دوی طعن رو باسي غیب رو باسي فی الدین بدین کې ولو انهم قالوا کچر دوی ویلې وي سمعنا واطعنا د سمعنا او د عصینا په ځای باندې سمعنا واطعنا ویلې وي چې موږ واورېدل او موږ ومنل واسمع ویلې وي غیر مسمعین ورسره نه ویلې واسمع توورا وانظرنا ویلې وي د څه په ځای باندې وانظرنا دراعنا بځای باندې وانظرنا ویلی وي وانظرنا زمو خیال اوساته زمو رعایت وکا وانظرنا موږ د انتظار وکا لکان هم دا ډیره غوره و خیر لکان خیر لهم نو دا ډیره غوره و د یهودیانو د بارا واقوم او دا ډیره درست خبره و د دوی د بارا ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی په دوی باندې الله بکفرهم د کفر د وجنا فلا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډیر لګ یا ایها الذين اوتوا الكتاب اے ها کسانو چې ورکړی شوی د هغوی ته کتاب یعنی تورات آمینو ایمان راوړی تاسو بما په کتاب باندې په قرآن باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي من قبل مخکې د دینه ان نطمس چې موږ روان کړو وجوها مخونه فنردها بیا موږ وګرځو دي مخونو لره علی ادبارها خپلو شاګانو طرف ته او نلعنهم یا موږ لعنت وکړو په دوی باندې کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت دي اصحاب السبت د خالی ورځ والا باندې وکانه امر الله مفعولا او دی حکم د الله پاک کړی شوی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका।